بسم الله الرحمن الرحیم. هدایه اول سبق نمبر 56. دی سبق کی مصنف رحمه الله خای باب فی المعادن والرکاز. معادن د معدن جمع د رکاز رکیزی تل شي مرکزه. معدن هغه شیون دی لکه قدرتی الله پیدا کړی یا ځکه شوزی ما تل شي رکاز رکز خخوانی تل شي دفینه یو شای خاخی چو سنامونه یو بل شی ومندی هغه بنی چې رسی بیا کنه رسی دا خبرې تکي کنز شو خزانه مزانه شو دا غشون په باره کې توس مسائل خای کنز غی تل شي نسون د پن کړی وی کنه او معدن شلو د جشتل شاشه سالا پیدا کړی سونی ول خپل رګونه د سپینو زارو ترونه مرونه لوړی خاطو سره میکس ویزنه شي زګي مختلف قسم ته قال مختی چې معدن ذهب او فضه سونی مینو کانو او فضه سپینو زارو خدید نه وسپنی وا او اساس نه کلی وا او سپر نه زیړه وسپنی وا پیتل متلوج د پیارزن زما کې قدم د خراجین خرجی زما کو شرین او شری زما کو دي کې څه شبه او باسی په پیل خمس اندنه دي کې پنځمه سبیت المال ترجمه کی وقال شفیع سے فرمای لا شی علیه دي کې چنيشت فيه په دي کې دي سړی بندلیان مباح اند خو مباح شاهده سبقت يدي الیه دي لو سر مخ کې شوا د جو پهله پای جو پهله پای وਹੀ لایق کسه دي لکه خور ده چوانی ولو ماغه ده الا اذا كان المستخرج ذهبا وفضه ها کسر سپینی بیار کې غای چې زکات شته ده فيجب فيه الزکات ولا يشترط الحول بقول نو قول مطابق ورکی قول تیر دلانه دي ضروري لو نه ما كل دکتور نه ما د بړو تری د شای پیدا مان د والحول للتنميه قول خو تنميه د پارزه ولا نموتی چې قول عليه السلام پیغمبر سن قول د چې وفي الركاز الخمس معدن وغیره چې شوا من دي کې بشي پنځمه سيوه من الركز د ركز نه وتله فطلق على المعدن معدن بني دي اطلاقي ولانها كانت بيد الكفره مخکې د ازما کې سوي د کافر لوسو کې وي وحوت هيدين غلبت نمول سنت ته حاصل شوي غلبي په تور باندې پکانت غنیمت او غنیمت کې پنځمه سه بیت المال ترجمه کی نو فی الغنائم الخمس بخلاف السويد اخکار بني ما کې اسکو ویل لانه لم يكن في يد احد اخذ چولوس کی نه ده کنه نه کافر لوس کی مخینه الا ان للغانمین یدا حکمیه هاد کوم مجاهدین غنیمین دي د غور کې حکمی لشته د ثبوت حال الظاهری ظاهرا دی په دی باندې ثابت ده ومل الحقیقیه حقیقی لوس چوتا ثابت ته حقیقی قبضه بل الواجد د کوم سړي مندري ده فاعتبرنا الحکمیه په حق الخمس حقیقی لوس قبضه کنټرول متبر کو دي خمس په حق کې سو خمس دینه وبسل شي ول حقيقي په حق الاربع او حقيقي قبضه لوس متبر کو پتی کی چې د سالور حصي بدین دی وی په حق الاربع الاخماس كانت للواجد دا بدی واجد وی واجد من مندون کا ولو وجد في داره معدن کور کینه معدن او مندلو سمین من وتو فليس في شيء عند ابي حنيفه رحمه الله امام سيبي صديقي شنيش دي بني وقال سيبان فرمای چې فيه الخمس پنځم او بوسل اطلاق ماروین حدیث مطلق وله امام سیوی چې انه من الزای الارض د شاید زما کی واه حصہ د کوم معدن دي مرکب فی زما کی سره مرکب وي ولمونه ته بسیر الاجزاء نور اجزاء کی خمونت خراج مراج فنشتو کنه پکدا به هذا الجزء اند صدیق نشت لان الجزء لا يخالف الجمله جزء دي كل خلاف نه بخلاف الكنز خزانه چې د سینه د لنو غیر مرکب فی د زما کی قدرتی نه وي خاخ د چپ کی ملو کړی قال مختی وین وجد پیرزه کزمکی کی ومندل خپل پټای د جیدود د غار د اځي کی د سیمادین وقتل پان ابي حنیفه رحم الله فيه روایتان امام سیب نه دوه روایت رغلی دی وجه الفرق یو کی س وجبی کی بلکې زنو وجبی کی واجه فرق څه ده على احداهما یو روایت مطابق په روایت الجمع سره د جمع صغیر ده هغه داخل چې ان الدار ملکت خالیه عن المؤن دون الارض سکور کی کوم شامن دی غبن خود زکه د شیخ خمس نو وجبیږي کنه صدا کور سړی په مل کی وی هغه کی مؤنت خرچه مشکات څه ذمہ داری په نه رسی زمکه د سینه د زمکه بنه ټیکسونه میسونه او شروي کنه
وهذا د کور چې مشقت نه خریده بلا وجد ولهذا وجب العشر والخراج فی الارض زمکی کی زکو جیبی کی دون الدار کور کی نو جیبی کی کذا هذا فکذا هذه المؤنث سدا مؤنث کزمکی کی مندلی به ور بنشتو وین وجد رکازن کرکاز من رکز خول تل شي ای کنزن خزانه و مراد دفینه وجب فيه الخمس عندهم بدون مزاق کی خمس وجبی کی ټولو پنځ لمروین مخ کی مودا وخیله و اسم الرکاز یطلق علی الکنز د ریکاز لفظ په کنز خزانه و غیره باندې اپلای کی لمن الرکز زکه دي کی د رکز ولا معنا موجوده ده کنس خول شي ول اثبات یشل تک خول گاړ دینا سم امکان علی ضرب علی الاسلام کده کومه خزانه تو مندل دي کی درهم سیکی ور کی دي شون ور کی دي وسپنی ولا د ټوکړي ټوکړي جوړي سونه ولا ابني مهراوي کنه کا مهر دي اهل اسلام منشي ته مسلمان بعد شو تیر شو د مسلمانانو یو مهر واغه ونی کولا لیکل شي وغیرہ کل مکتوب علی کلمه الشهاده اور باندې کلمه لیکل شي یا بل د سینمای په هو بمنزله اللقطه باللقطات وقد عرف حكم في موضع حكم یاسم معلوم ده یعنی معلومات به کی کا چو وو ټیک ته نو به سره ګوري وان کان على ضرب الجاهلیه کبه جاهلی مهر ور باندې چې پر باندې کلمه کو چې علیه السلام بوت و په یدل د سی غلطه نامه په فی الخمس على كل حال به خر کی وزي ویل غنیمت سمین وجد پیرزن مباحتن کبه مباح زمکی کی ومندل غار د صحرا د اندسی زین د جنگل د مازی کی ومندل فربت خماسی للواجد سالوری سی بی دی چوسی دی واجد مندون کی لنه تم الاحراز منه چې د ملک دی اندی تحصیل شوندی د قبضه کړدندی تلوس کی غرده اذ لا علم بالغانمین غانمین ته صفاتوا هغه د سینشل د علاقه هم وخت کړی د تو څنګه شو خصو ته پاتو به در لړول یو ځونته فیختص هو به د مندون کا وسره خوست وین وجد پیرزن مملوکتن کبه مندلی د سیسمه کی صدی خپل او پکزل حکم د بی سب رحمت الله امام یوسف سید پنځه مې سبب پکرون ته وبوسی لن الاستحقاق بتمام الخیازه استحقاق سړي د کله سړي کې شاب پورا حاصل قبضه کی روالو هم منه د خوندي کړد ان ابي حنیفه محمد رحمه الله شیخ تراپینی هو للمختت له سدو د ازمکی کی مندل د ازمکی معلومات وکړه د مختت له چوک د مختت له چوت لشي هو الذي ملك الامام هذه البقعه اول الفتح مختت له احکاس تل شي کنه سدید پارا امام بادشاہ مخکې ستیر شه د کوم ازمکه کب ملک رغلی او قبضه کی رغلی دي تی ور کړی او سی توش لکه مخکې به کمانډارونو زې پات خو به بیر کال د در پټی توش د دور ازمکه توش و توره وغیرہ به وکړه ماغه د معلوم کړی شي کنه سلیوی بچی وی وارثان لنه سبقت يد اليه دا مغل وسفر غل ولو هي الخصوصي فيملك به ما في الباطن سنن ششون دي زمکه کی غای دي شو وان كانت على الظاهر اگر شي دي لوس په جواته د دې سیمه سوال ده کمان استوا د سما کتن لکه یو سړای دا مشي اخکور کړل په بطن درتون خېټه کې ملغلر ور کی نو د مالک جوړیږي کنه ثم بالبيع وذکر دا شای خارس کی لم يخرج عن ملکه هغه شای دی ملک نه نه وسی څنګه کور متابن خارس کړه کنه دي کې سونا ور کی واخا خیمو پلور خخ کړي متصف پاتوا ورسته تو چې ته کور رکنال ور کی غړای و تو سونه ولې بل د شاو د تو زون ته نشي کوسته مو خدای کور خاصه ده کور خدای خاصه دي شي کې ما ته لګواله او کاسه لکه غنم جوړ کی پیسې و بس مولا منی خارس کی هند یو شکر غنم واخلا مانس کې در کې 15000 روپیا پټی کړی دی به د تل مولا سې څکه کما کلو د چې تا ګرځای د ته به اجران دي کوم سره نور ډیر خارس کړ بنه واپس 1500 کې د چالت کول شي سو واپس ر کې زکوت به ما چال کې وزي 15000 د غنم به ما وزي 1500 کې بنا واپس بیا واخله د چال خونه کیږي د شایت دا شای نشي کول لنمود عن پیدا خامانات تور کی بخلاف المعدن معدن خود سند لنه من اجزاء د خود دی وي سي دي اسمه کې قدرتي ورکی فينتقل للمشتري بمشتري تسي لکه تو دا کور خارس کو کنه اندی کور د سړی تو کور خاصتو د کی دی خزانه نه واخه کړي قدرتي خدای ورکه سنا پیدا کړي اندی ځکه کور رکانالو سنا د تور کې ربر سره شورور ورکیا ورکی وا غټ مینو یا وړوکه چوره خزمه کې سره به ټچ پاته لاګي د قدرتي شاید بیا ونه تنشي غختایز د کور واپس کومته یجی شو کدای موده نه د سره نیموي به تو نه د تو خرڅ کړی د قدرتي ورکی
وإن لم يعرف المختت له کبه د کوم سړی ته بادشاه مخکیر کړی او یا حکیم هغه سره ونه معلوم نه ورساو یسرف الى اقصى مالک به کوم دی وری مالک سی ماته به وګرځای کچری خزانه دی بس بدینه د چوز مکه خسته بر بس چو خسته انتقالات وی ورکنه د دې ته انتقال ده يعرف بالاسلام مسلمانون غیر معلوم علی ما قول ولو اشتبه الضرب کبه د کوم مهر د دې پیسو سی کومې کو بندي اچ شو معلومیدونه د سړانګون شو د اسلامي شاده ک جاهلی د کفر شرکی ده يجعل جاهلين في زائر المذهب بس دو جاهلی کفر شمرشي غنیمت ته لانه لا سلاسل اندوده وقيل زنه يجعل اسلاميا في زماننا یمو د دور کې قوم اندل شیده به اسلامي شمرل شری تقادم العهد عهد اسلام ډیر وګد ده 1516 سال وشو دی عهد اسلام خامخته یو مسله تخیو من دخل دار الحرب بامان نیو سړی د ویزای وختله دار الحرب ته لوړ لکه کفري ملکونه سدي ته سړی ویزټ ونه لوړ شي ویزا وکي وجد پیدار بعضهم ریکاز نازي کی چو سره کور کی مزدوري کولای شي کول ازي کی خزانه و مندل لګواله کور کواخه مازی کای اول ورکی سونار وتل رد ولیم د مغوتیر کې پټای بنا تحرزا عن الغدر د دوکي کی رسی دلته شیخ کپیل وخت مازی تازي کی خپل وی بوس لنه ما فی الدار کور کی شسره وزي قدرتی نوی الا فیات صاحب خصوص نه مغدی کنه وینوجد په صحرای کبه ځنګل کې ومندلوان من لری کور نه سیو چتا غره په لوړو شاړو کې ګرځېدو سکرو کې ولیدل زمکه رکانه لچ شبیوالو یا کجوره لوړول ورکیو په هو له دوی دي شو زګه څخه نه خاخ کړي ورکی پاته لګي د قدرتي د لنو ليس بيد احد خلل خصوصي د شو خوس نه دی پلا يعد غدره د به دکان ششمر زون سره پټ راوړل شي ولا شي په دې باندې سزا کوته نشلنه به منزله المتلسس د دې غلط شوند د غیر مجاهر سپجاوات نه کړي غلا خامخته ته خای کې سړی د پیروزی و مندلې زما کې غره کې سارو کې چې ته دروته کونو کې وليس فی الفیروز زج فیروزی غمی کې شنشت د الذي یوجد فی الجبال اکثر غرو کې مندل شي 55 مېس انداس شری توری دو مندل تور ولا غارو هو تسکاره یقوت د سیمبل شو مثال لقول السلام لا خمسه په الحجر د کونی سی کوم قسمونه د فیروزی مرزی د یقوتی د پلانکا د شاید د کې نشته او فی زیبق د زیبق چې د پارا وتل شي مرکری ترمامیټر وغیرہ کیا چول شي زهري لغون شایوي زنه بلکې سمته خدو لګ بدالای زیبق د کې خمشتو د مای شکل کیا مندل شي لیکویډ فارم کیوي في قول ابي حنيفه رحمه الله اخر انه قول محمد خلاف النبي يوسف ولا خمسه في اللؤلؤ ملغلري ولا عنبر خوشبوتال شندسي کونو تایلش دي کیا شنشتو عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله طرفين فرمي وقال ابو يوسف فرمي فيهما دي کی باو بوسي خمس وفي كل حليه هار غدس زور جيلري یا سنا تخرج من البحر سمندر نروزي خمس دي بنظام حساب بوس لان عمر رضي الله عنه اخذ الخمس من عنبر شديدنا في عمر سے خپل زمانه کې بخمس خستلو ولهما طرفين فرمایي ان قعر البحر اذا سمندر کومه گهرایی ده د کوم غفوار ده لم يرد عليه القهر د دې چې قبضي کې نه قهر منه قبضه فلا يكون المخذ منه غنيمه کو شي دین اخسر شي د غنیمت نشي شمرول کانه ذهبا كبه سناون روبا سلوفيزة يسمن والمروي عن عمر فيما دسره البحر هذا كما خبر ستوسو کوي امام یوسف صاحب عمر سے خودشونو کې پنځه مې سخستله د انبر منبر کې هغه نه انبر مراد دي دسره البحر سمندر چا پوسر روزي وبه نقول انده خبره خمواکو سوزيرو بس دوخ بخبل نه روتله متاع وجد ركازا فهو للذي وجد وفي الخمس معناه سوجد په الارض زمکی کې شوا مندلو لا مالک لها مالک نو غزما کې لنو غنیمت د بغنیمت شمرل شي بمنزله الذهب والفضه والله تعالی علم بالصواب محتبا د باب زکات الزروع والثمار دیو کې تخای فصلونه شمه ویش دي کې زکات څه مسله د خبري خای قال ابو حنیفه رحمه الله امام سے خدا
مذهب دا خبره ده چې په قلیل ما اخرجته الارض وکثیره چې ځمکې نه لږ شی پیدا شي یا ډېر پیدا شي که نه العشر لسمه سیر کوه خو څه لاس برې دي لسمه برې که لاس پیالې دي لسمه پیاله که لاس وږي دي لسم وږه ضروري نه ده چې خوس مقدار وي سقیه صیحا څه جري اوبو سره هغه ځمکه پڼه شي څکلی شي سقط السما یا برانه سره الا القصوب درګې شولو درګې مشکڼي دي کې نشته ده د کوم خوځ درګې دي اوس خرڅېږي ونه کریډ ویر جوړېږي چتونه لپاره دي کې شته والخطب تش لرګي دي مړه هغه نشته والحشیش یا تش واخه دي یو هغه واخه دي چې ته یې باقاعده کاري ورکې بیا خرڅاوي شو تعالی غونه بله خبره کې شته وقاله صاحبان فرمایي چې لا یجب العشر عشر صرف وجبېږي لفي ملو ثمرة باقیه هغه شای چې هغه وله میوه بکي وي زر نه خرفېږي او سات ورسره دا خبره زبله 5 توسق څه 15 وسکو ته ورسېږي یو وسک شپېته سواعه وي نو شپېته د یو وریکه بیا دوه وریکه 15 وریکه سورونه جوړېږي 300 سواعه جوړېږي مثال سی ګاڼه ورپسې بسواع النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم کو موګو وليس في الخضروات عندهم عشر صاحبینو نس کې د کومي عام سبزیونه دي کنه دي کې عشر نشته لکه مټر دي بنډۍ دي الو دا وغیرہ د سیګوفای د سوراشیون دي مړه بس ورپسې ځ ویجیټیبلز ویجیټیشنز انده شته فروټس دي کوم فالخلاف په موزعين دي کې دوه مسالو کې دي صاحبینو ته امام صاحب سره کې خلاف تا یعنی اختلاف دا غدې چې په اشتراط النساب یو نصاب شرط کوي صاحبین څه 15 وسک د شي امام سي 15 وسکونه ورکی نشته کایوا بری د خلاصه مې سادي بری نو بسانه سيزون ته پریدو کبه ان ټراک دی لاسامونه زون تک و بسونه ان زون تک اسونه طریقہ کاور لګي مملا کډيري خوشک او حسي جوړاسونه خبره دي کې اختلاف د دویم او په اشتراط البقاء دویم اختلاف د امام او د صاحبینو په دي کې د امام سیبی سمیواوی سبزی وی کشای زر خرپیږي سړیږي خرپیږي او کنه خرپیږي دي کې بل سمه حساب بوسي نو سیبینی سنه د شیشي کې بزاکوت ور وزي ساغه خو زر نه خرپیږي لکه وزون دي دوس نه خرپیږي په لیدې ډېر ټیمه پرې خرڅيږي کورخي دي وغیرہ وچه کې انده سې شدي درو کې ونه جوړ کې د نه خرابېږي زر کنه اوس مټر دي د نوري موي خطر سبزی نشي کې $1 مشا کنه سلاجونه بغیر او دوره ته چوک سلاجي تیاری کی دي کې نشته دوی خو صحیح خبره امام مذهب کې د امام صاحب ده خوز دلیلونه څه دي لهما فی الاول صاحبینو دلیل سیر نصاب شرط غد دینه دلیل نسی قول السلام لسه په مدونه 5 توسق صدقه اذا 15 وسکه نه صدقه نشته ولینو صدقتون بلدی چې د زکات ته پښتر د پین نصاب دي کانه نصاب په کور د کنل کسانګي وزوتی غو کې شونه کې د لګواله ده د حق الغنای سره خو غنی وش مرل شي کنه ولې به حنیفه رحم الله امام صاحب فرمایي چې قول السلام پیغمبر سم بدلی یلی دي چې ما اخرجت الارض زمکنه چې شاره وزي پیدا شي په پیلوش له سمه رکوا من غیر فصل دی ورکی نیری ته 15 وسکه یا 3 وسکه خو چې شاوی چې شا لګوي کډیری خابه د سیبینو سپس یری دی پیغمبر حدیث ته 15 وسکه نه کام کې بنیر کې هغه به سم مطلب برتر کوي او طویل ما روايهم معنا دی احادیث کوم سیبین وروړي ده هغه معنا ده زکات التجارت تجارت ولا زکات ونه مراد ده لنم کان د بیون بل اسواق هغه په بازارو کې د شکل په اوساکو بنشون خرڅولو کله بازار ته شای وړلو کنه د 2 کیلو وینه وړل هنده خارس شو وسه غوڼ د سیوسه کې به جوړ کړي 3 وسه کې 15 وسه کې د سی به خرڅولو لکه تونه کله سبزی ولا چوک دي زیارت ولا غوړ ته د سینې په کیلو ون وروړه ګوډه را ډاک د 100 کیلو د 100 کیلو د شیطان ته بوسونه کې وقیمت الوسه کې دی وسه قیمت تقریبا 40 درهم 40 درهم جوړې دوکانه او ستو سره 200 درهم شي ته بزکوت بوسي کنه بوسي په 15 درهم کنه نو یو وسکی 100 روپے رسی 40 درهم 15 وسکه چې شو 200 درهم ایدی معنا دا د 200 درهم شاو نسو ته رسیدل او زکه شکل او بسلو ولا معتبر بالمال کی فيه دي کې د مالک اعتبار نشته فكيف بصفتي نه د صفات ته څنګه ګوري غنا و غیره او هو الغناء ولهذا الاشتراط الحول زکه خود ته مو یای چې سبزی کی کول نه د ضروري څه کول په تیر شي نن تو سبزی وکړه 3 میاشتو کې راغاټه شولا یک دمونه ګوډی ډاکو
توز دی کی کلونه غوړې کول څنګه دی باندې تیرې به خرابېږي نه امده شایتا دی کی چوک دانه غوړې سره مت بچي و کی خود ته یک د مول دولت ملو شندې باندې لکو روپې سیلې ګلن الاستمناء او كله نما د خټوله پیدا د بلورتي ده خا ادویمه مسله امام صاحب یلی کوم شای کا زر خرابېږي کا زر نه خرابېږي زکات ورکی واسه سیبین سیلی نه کوم شای زر خرابېږي زکات نشه لکه د سبزیونی دی میوي دي د زر خرابېږي دي کی زکه نشته وي دلیل شه د ولهما فی الثانی دویم د پر دلیل د قول الاسلام پیغمبر صلی الله علیه و فرمایي لیس فی الخضروات صدقه میوه کی سبزیونه کی صدقه نشته و زکات غیر منفی زکات نه پښتونه فتعین العشر وعشر مراد ده بس ولهما روینا امام صاحب پر خو ما دلیل سو شروع کی شته و مرویهما او د کوم خبره دوکړه چې لیس په الخضروات صدقه دو محمول د الاسودقه تن پغه صدقه بنی خذوها العاشر ساشری گردوی اغا ون مراد ده او بیا خو ذبی حنیفه رحم الله به انداد امام صاحب مذهب ده یعنی د کوم ته تیل چې د مټر دي د بس عاشر پسې مار ګرځوي لکه عاشر دی پسې روشي به وړي بیا ور پسې مزل کې به خرابېږي کنه خرڅول کې د شي زرونه شیدینه مرده سم مالک ته په خپل باندې د غیلا کې زکات تقسیم کی سبزی تقسیم کی او روپۍ تقسیم کی ما پساره عاشر ته سره ضرورت نشته دا معنی په خپل زکات وسی او بلد شي ولنه لر د کد تستمنی بما لا يبقى کله کله زمکه غاټه حاصلې په داسې شونه کې چې ډیر وخت پرې نه پتی کیږي خرابېږي زر وسبب هي الارض نام اصل سبب دي زکات شته زمکه ګټور وي ولهذا يجب في الخراج ذکو خراج ورکیو جبيږي اما الحطب هذا لرګین مول تشلرګي ورکی کیږي والقصب تشمشخني ونشخني ډام شول خشیش لاله وخشو لا تستنبت یا لا تستنبت بالجنان عاده دا بغونو کې خال نه کری او نه رشین کوي د چوکسکی بل تنقع عنها بلکې دینه خالص پکې سپټای خرابي یو سره خطر لوي تخزه مکسبه ها کوي سړی د پټای جوړندې ته کړه زور کې درګي کار مقصبایونه جوړ کړه او مشجروانی ورکی لاګي کیو مخې وای لګول من بتن للحشیش یو څه دي کې واخه کارن به خرڅو میلو کې ډېر خرڅيږي شاو تعالی معتلی دا واخه شو شموخه یجب فی الاشر لسم حساب ورکی واجب ده ستور کې لاس زکی وکړو نه کنه خرڅونه ته دوا خوړل د لسام زکای به صدقه کوي والمراد بالمذکور یو د کوم دوستم مو خیال شرط ذکی درګی دي القصب الفارسی ونه مراد ده عام تج درګي مخې دومره قیمت نه اوس خوار شي قیمتي شو اما قصب السكر د کوم غنای ده دی ولکم درګی دي د قیمتي دي کې وو بوسه وقصب الضرير اند سي ټامټیش والی جیوار ولکم څه دي ټامټي لرګي تل شي په پیه مالو شو دي کې وشرشتو ده سلګړې د وش لاسونو باسا لنه يقصد بهما استغلال ورر د دې سره زمکه غلاش مرل شي د زمکه گاټه ده استغلال منه گاټه بخلاف الساعه والتبن هذا بوشو عللاله وخشو کنه نو دا به زکات ورکی او شر مشر نشته ده لن المقصود د دې کې مسجد الحب دانی معنی ونو بسل شي والثمر میوه مسجدونه هم دونی لکه توکی نه دی مقصد کنه تو کوم کو کې نشته او شر تو شکو دانی د نواري جوالي ماشين سره غواتو سره چش سره انداش حساب چش تل شي تش وخمه خدي یا بوستي و غیره بوز